الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد صدقت يا رب العالمين. کذبت قبلهم الله رب العزت فرمایي چې یقینا تکذیب کړي وړاندې د دونه قوم نوح قوم د سیدنا نوح علیه السلام. مخکې دا خبره تیره شوه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نه د مشرکانو یهودو نصاراو دې ته انکار کو. نو الله رب العزت ورله فرمایي چې دا صرف ستانه انکار نه کوي، دا ستانه مخکې د سیدنا نوح علیه السلام او دکه شان مختلفو پیغمبرانو نه د کافرانو انکار کړی. الله فرمای چې ته تسلی به دې باندې ساته چې ستا کار ستا دعوت دا د حق دی، دا خو د دې غلطي ده چې دی په باطل باندې روان دي، باطل پسې ځي او د حق مخالفت کوي. الله فرمای کذبت یقینا تکذیب کړیو دروغجن یې ګڼلیو قبلهم وړاندې د دونه قوم نوح قوم د سیدنا نوح علیه السلام و اصحاب الرس او اصحاب الرس. نو اصحاب الرس نه مراد دا رس نه مراد یا بئر د کویت مراد دی. نو څوک وایي چې دا د شعیب علیه السلام قوم او فیو قول سره چې دا د شعیب علیه السلام قوم نه دی بلکې دا حضرموت چې کوم علاقه وه نو په دې کې کومه صوبه وه، په دې کې بیا یوه علاقه وه ځان له چې هغې ته به حاسوره وي او د هغې پیغمبرو حنظله بن صفوان علیه السلام علامه بغوی وغیره نقل کړي دي رحمهم الله. نو هغه دا د هغه علاقه د دې رس نه مراد دی. دغه علاقه دې ته دې پیغمبر راغلی او ده به دعوت ورکو ډېر زیات. نو یو حبشي غلام پې صرف ایمان راوړه، د هغې نه علاوه هیڅ چا هم ایمان نه وراوړه. دا خبره مخکې تېره شوې تفصیلي. دوی ورته صلاح وکړه چې یاره دوی خو مونږ ته شپه ورځ لګیا د ده خو بله خبره نشته، راځئ چې دې شهید کړو. نو دا قام نه وباسه، داسې نږدې ورسره یو کوی و غټ او جور کوی و، هغه وچ شوي و، هغې ته یې ورویشتو د پاسه پې غټ ګټ کېښوده چې هغه د ډېرو کسانو نه علاوه چا نه شو اوچتولی، لږو کسانو د دې دپاره چې دا یو حبشي امتي دی چې دی چېرته ترې راوچت نه کي راوې نه باسي. نو دی به دغه کوی ته ورویشتو، دا حبشي به پټ د شپې ورغی او سروټۍ وغیره به ورګزار کړه، هغې ته به ورویشتو او مولوي صاحب اجازت راکړه چې ځم ځان کوی ته وغورځوم. چېرته ورته چې نه زه خو خپله ما ځان نه دی غورځولی، دي زه غورځولی ما او ته ولې داسې کوې، دا خو بیا خودکشي ده. خیر چې کله داسې وشو چې څه وخت تېر شو نو دا قوم رایې چې یاره راځئ چې دا پیغمبر خپل وګورو چې دی مړ دی که ژوندی دی، څه اواز یې راوځي که نه. نو چې ګټه یې ترې لر کړو نو ورته یې ویې چې یا حنظله ای حنظله بن صفوان څنګه حال دی. نو هغه د لاندې نه ورته آواز وکړو یا ایها الناس یا ایها القوم قولوا لا اله الا الله، ای خلکو لا اله الا الله ووایئ چې کامیاب شئ. دوی ورته وایي ته لا ژوندی، موږ وایي چې ته به وفات شوې. نو د راځئ وایي اوس یې ورپسې بندو. نو د بره نه شګې خاورې کاڼي دا یې ورویشتل او هغه کوی یې ورپسې په ژوندون باندې بند کړه مکمل. نو چې څنګه یې بند کړو نو د دې نه مخکې علما لیکي چې دا بندول یې نه و شروع کولی، اواز یې ورکړو ګټه چې ته کله اوچتو نو دوی ورته ګډېده ګیر چاپېره ګډېده او چې کله ورپسې بند کړه نو بیا په ګډېدو شو چې غټه کارنامه مو کړله. نو الله رب العزت داسې کار وکړو چې د بره نه یې پې اور راولېږو، ټول یې په هغه ځای اوسېږي. نو الله رب العزت فرمایي چې دکه شان تکذیب کړو اصحاب الرس
وثمود او سمودیانو قوم د صالح علیه السلام چې ناقې څه کړې وه زخمي کړې وه وفات شوي وه هغې د لاسه وعاد او عادیانو هم داسې کړو قوم د هود علیه السلام هغې هم تکذیب کړو وفرعون او فرعونیانو واخوان لوط او وروڼو د لوط علیه السلام د هغه چې کوم قام والا وو هغې هم د پیغمبر خلاف ورزي کړې وه واصحاب الایکه او صاحبان د جنگل والا د زنګل والا نو د دینه مراد قوم شعیب علیه السلام دي دتم شعیب علیه السلام ډیر زیات دعوت ورکو دي دعوت نه قبل مختلف هغه د جګر مختلف قسمه خنداګانې هغه پسې کړي شعیب علیه السلام دي مختلف قسمه خنداګانې کړي خو سلګو کسانو به ایمان راوړل نو بس الله رب العزت بیا داسې وکړل چې په دې سخته ګرمي راوسته چې ګرمي په سخته رااله نو یو ځای کې لږه شانتې وریځ وه څه کسان هغې له لاندې لاړل نو یخني محسوس کړه نورو ته یې آواز وکړي راشئ دلته زما بدن ته یخني محسوس شوه نو چې هلته ټول ودرېدو هغه هم الله په اور باندې وسېزل ټول الله هم دې بچ کړي الله وی واصحاب الایکه هغه قوم د شعیب علیه السلام وقوم تبع او قوم د تبع بادشاه مخکې خبره تیره شوې یمن والا کوم چې خط لیږلي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې صاحب زه خو راغلی دلته کې یم که ماته دا پته وه چې ته به کله دنیا ته مبعوث کېږي او زه یې سارېدی شو نو زه به ړومبنۍ د هغه کسان یم چې په تا باندې به ایمان راوړم او زما ایمان د اوس نه قبول کما په تا باندې ایمان راوړی دی او زه د دې خواستګار یم چې ته به قیامت کې زما شفاعت کوې د دې وجې چې موږ سوال کوو خدای پاکه شفاعت کبرا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم را نصیب کړي هغه خط واسطه په واسطه یا 900 سال یا 1000 یا 300 دا واسطه په واسطه راغلی حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه لره هغه بیا پیش کړ وقوم تبع او قوم د تبع او د تبع قوم بارک راځي چې یجادلون امامهم وعلماءهم فی الدین وی دا قوم تبع داسې وو چې دی به جګړې کولې د خپلو امامانو سره وعلماءهم فی الدین او د خپلو علماو سره په دین کې ښه دا داسې قوم نو دا ټول الله هلاک کړل او دي درو ګڼلو پیغمبران کلون دغه ټول کذب الرسل تکذیب کړو د پیغمبرانو فحق وعید نو ثابت شو عذاب زما وعده یعنی عذاب زما افعینا آیا موږ ستړي شوي یو بالخلق الاول د پیدایش لومبنیونه آیا موږ ستړي شوي د پیدایش لومبنیونه نه بل هم بلکې دوی فی لبس د کافران چې دي دا په شک کې دي من خلق جدید د بعث بعد الموت نه د دوباره ژوندون نه دي په شک کې دي داسې نه ده الله وایي ولقد خلقنا الانسان او یقینا پیدا کړی دي موږ انسان لره ونعلم وپوهیږو ما په هغه څه باندې توسوس به چې وسوسه اچوي د نفس د الله وایي دا انسان ما پیدا کړی چا پیدا کړی دی الله رب العزت پیدا کړی دی او د دې راته علم دی چې د خپل نفس په زړه کې څه وایي چې د خپل نفس په زړه کې څه وایي نو ونعلم ما توسوس به نفسه د دې راته علم دی چې دا نفس ورته څه وسوسه ورچي ونحنو د دې وجه حدیث کې راځي وی خي طرف ته یو فرشته مقرر ده ګس طرف ته انسان نه شیطان وي نو دا کله ورته خو خیال راشي زړه کې نو د خدای شکر ادا کړه د فرشتې د طرفه دی او کله د شیطان چې دی هغه په زړه کې خراب خیالونه راځي نو یې ګس طرف ته بیا تو کې یا د داسې ځای چې هغې کې تو کلی نه شم د هغې هغه شکل جوړ که پشم شانتې وکړه اعوذ بالله ووایه 3 پیرې الله هم دې بچ کړي ولقد خلقنا الانسان یقینا من پیدا کړی د انسان لرا ونعلم او من علم دی ما په هغه څه باندې توسوس به چې وسوسه چوي د نفس ددو ونحن ومنګ اقرب زیات نږدې الیه د من حبل الورید د شارګنا الله رب العزت فرمایي د تمن زیات نږدې د شارګنا کما یلیق بشانه څنګه چې د الله رب العزت د شان سره لایق دی اس په هغه وخت کې تلقى
یتلقى المتلقیان چې ملاقی شي هغه دوه ملاقات کوونکي کلام وکړي هغه دوه کلام کوونکي اس په هغه وخت کې یتلقى یكتب المتلقیان چې لیکلو کې هغه یو د دوو لیکونکو نه نو دا خي مټ باندې او په ګس مټ باندې فرشتي دي یا خبرو کې هغه دوه د خبرو کوونکو نه نو دا دوه فرشتي دي چې کله انسان نه نیکی وشي نو دا ګس مټ والا فرشتہ دا دی بلې ته وایي چې له نیکی او کړه ضروري کا نو هغه نیکی ولیکي او چې کله د انسان نه بدی وشي نو دا ګس مټ والا دی خیر مټ والا فرشتي ته وایي لیکلو کوم هغه ورته نه سوارو کې دي شي توبه وباسي بیا ورته لږ ساعت پس وي داسې درې پیرې ورته وایي په درېم ځل ورته وایي ځه توبه یې ونه باسله ولیکه نو بیا ورله ګناه ولیکي نو هغې ته اشاره اس په هغه وخت کې یتلقى المتلقیان چې لیکل کوي هغه یو د لیکونکي نه عن الیمین د ښي سایډ والا نه عن الشمال او د ګس سایډ نه نو دا په ښي مټ باندې د دې ډیوټي د څلور فرشتې دي نو دوه د ورځې او دوه د شپې قاعد چې ناستی دي تیاری ما یلفظو په ښي مټ او په ګس مټ دای ته تیار ناستی ما یلفظو دا بند کلام نه کوي د خبرې نه کوي من قول دی تلفظ نه کوي تلفظ لام فی ضا دا په اصل کې ویل شي چې ته د خولې نه یو څیز وغورځې یعنی د کجوره وخورې او ډوکې وغورځې د دې وجې لکه امام بیضاوي رحمه الله بعضې علما وایي یعنی دا د آداب خبره ده د آداب خبره ده صاحبان د تصوف هم وایي چې تاسو د الله رب العزت نوم چې کله ذکر کوئ نو داسې مه وایئ چې لفظ د الله څه شي لفظ د الله چې معمولی بې ادبي م رانه شي ځکه لفظ ویل شي پینټ نه یو شي غورځولو ته وایې کلمه د جلال د الله رب العزت څه وایې کلمه د جلال د الله رب العزت نو اس ما یلفظو قول نه کوي نه غورځوي یو انسان من قول د څه خبرې نه الا لدی مګر دی د سره رقیبون څه ملګري عتید تیاره ملګري ورسره تیاره ده چې د خولې نه څه لفظ ورځي څه ټکي وایي نو هغه څه کوي هغه د ده نه لیکل کوي علامه ابن قیم رحمه الله ده وایي هغه وایي چې ګوره انسان دی وایي د ده په ژبه کې دوه چې دی ډېر غټ امتحانات پراته دي دوه ډېر لوی مصیبتونه پکې پراته دي په ژبه کې دوه ډېر لوی مصیبتونه پراته دي وایي یو چپوالی دي او یو ډېرې خبرې کول دي نو که یو کس ډېرې خبرې کوي نو هم د سړي ورته په سر دړي چې یاره دا څه د ظالم زوی دی بل څه کار یې نشته خو بس پورس چغېږي لګیا او یو کس ټول عمر چوپي نو هم به د ورته په سر دړي چې یاره د ما د خبرې نه جواب راکوي نه ښه وایي نه بد وایي دا به څه کوي دی نه بیبي او نه لالایش یعنې ده سر به څه کوي نو دا بیا وایي چې کله علامه ابن قیم صاحب وایي چې کله دا انسان خبرې کوي په دې کې ځان له مصیبت دی وایي چې دی دا خبره کوي یا به په حق کوي یا به په ناحق کوي که په حق باندې کوي نو دی الله ته نږدې کوي او که په ناحق باندې کوي نو هم اخرس الشیطان دا هغه بدترین د شیطانان نه دی چې په باطله باندې گفتار کوي لم دې بچ کړي او دویم نمبر بیا وایي دی به یا چپوالی کوي نو په حق به کوي او یا په ناحق به کوي ده به ناحق شي لیدلي او دی به چپې ګونګا وي نو دا بدترین د شیطانانو نه دی انسانو کې بدترین شیطان دی او یا به دی چپوالی کوي د حق دپاره چې حق ته به پیدا یي هغې کې نو بس صحیح ده دا خو بیا بهتره وجاءت او رابشي حالت نزع ته اشاره ده نزع ده او یعنی نزع خلق وي نو بیا پکې عین پرېږدي نو هغې ته اشاره ده اوس هغه خبره ده الله وایي وجاءت او رابشي سکرة الموت هغه سلګې د مرګو نو هر انسان باندې راتلونکي دي الله دې را باندې اساني کړي وجاءت او رابشي سکرة الموت هغه سختې د مرګ هغه سلګې د مرګ بالحق په حق سره ذلک دا چې دي نو یقال لهم دي ته به وویلی شي ذلک دا چې دي ما هغه دي كنت چې وي منه ته د دینه تهدیدون کی تا خدا نه مانه کنه تا ته منډه والا نو دا هغه پروګرام دی خو ونفخا او پوک به وخلی شي فی السور پشپیلې کې ذالک دا چې دی یوم الوعید ورځ د وعدې ده الکه پشپیلې کې په لوډ سپیکر کې به تیز आवाज وشي ستا دا لوډ سپیکر به نه هغه به سم شپیلې وي سم لوډ سپیکر به یا دا موږ دا خو خیره موږ لګولیم نشودونه شراره کوي دوا کوي چې اصل مې خبره کړې چې دا خو پکې سم کو
ونفخ او پوک به وخلی شي ولې تاسو خپله په قسمیه باندې لیټونه هم نه سیټ کوي ونفخ او پوک به وخلی شي په سوري په شپېلې کې ذلک یوم الوعید دا ورځ د څه شي دا دغه وعدې ده ای کاکا تا سره چې وعده شوي وه چې قیامت به راځي دا به کېږي دا به کېږي دا به کېږي نو دا اکه ورځ ده اوس د ایمان ورته ټینګ کا الله دې شفاعت کبرا را نصیب کی وجاءت كل نفس الله ويرا بشي هر یو نفس معها سره د دې سائقون شړون کی بوي وګوره شړون کی دا ساروی چې څنګه شړی نو سائقون د کشان شړون کی پرشتہ ورته وي نو څوک په خپل چرته د جهنم خواله راځي چرته میدان محشر ته راځي نو سائقون شړون کی بوي ور سره و شهید او یو ور سره گواہی گواه یا پرشتہ او یا خپل عمل نامه چې قبر نه څنګه را پاسي لګ مزلو کی نو عمل نامه چې دا ورته ملاویږي هغه عمل نامې ته اشاره ده چې گواه به ور سره الله وی لقد كنت یقینا ویت فی غفلت فغفلت کی من هذا د دې کارواینا د دې رځ د قیامت د کارواینا ته په شک کی وی فکشفنا نو بس من لری که عن کستانه غطوا که پردې ستا تیاری ته ویلی شو پردې ته نو نن هم ستانه ستا پرده د سترګو هغه لرې کړه تیاره مو لرې کړه اوس هر څه په مخامخ باندې دغه ویني چې بهی دا قیامت دی دا دی دا دی دا عذاب دی دا جنت دی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولګي دا د کافرانو ټولګي دی هر څه په مخامخ ویني فبصرک اليوم نظر نورستا بصر دی ورپسې حدید راغلی نو نظر تی والا فبصرک اليوم نظر نورستا حدید دا ډیر تیز دی نورستا نظر دا ډیر تیز دی الکا سم لحظه به داسم راځي هغه به سخت لزوي چې هیڅ چیز به نه ښکاري دی کافر ته او چا چې د ذکر نه اعراض کړي الله وی من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى الله ویړون به را پاسوم خو بیا به الله رب العزت داسې مکرازي چې دا نظر بوله خود تیز کی الله بولی وګوره دی ارسه وقال او بوای د قرینه عملګری د عملګری ورته وای دغه فرشته دلته ملګری نه مراد فرشته ده هغه ور سره ټول عمر کنهستا د دنیا ملګری د دنیا سم ملګری بعضی وخت کې ټیکم پکې چې خدي او خېږي تکي عثماني صاحب وي زما مشرور مولانا مفتی شفیع رحمه الله ته ورځ یعنی خپل والد ته ورځ وی چې زما پلانکی ملګری پلانکی اوس مفتی شفیع صاحب د برصغیر پاک وهند مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند کې مفتی بیا دلته مفتی چې کله پاکستان آزاد شو هغه ته مې پلار وي چې دا رول مې ورته وي هغه هم د پاکستان مفتی اعظم نه مفتی رفیع عثماني صاحب وي هغه ورله وایي چې صاحب زما دا پلانکي ملګري هغه ورته وایي چې زما خو دونه عمر تیر شه بس یو نیم ملګری مې یو پوره دی هغه یو سم لا نیم کړی دونه عمر مې تیر شه نو ملګرتیا هم داسې اسانه نه خلق ملګری جوړي او لکه د ټشو پیپر استعمالي خلق تعلق جوړي لکه د ټشو پیپر هغه تعلق استعمال کوي ورځوي خلق چې بلا سيزونه داسې کوي من ارسته د دنیا په نظر باندې ګورو د دې وجه راته بیا کی سروان نه هر څه د دین په نظر وګورو الله دې توفیق راکړي او دې زمونږ د سر زمونږ خدا څخه کولې ملګرتیا دوه درې په یو ځای ناستې چې یو ته پاسې ده بل بیا هغه پسې لګیا شي دا خو د هلکه ته چې ورسره ګپ لګي ته چې ورسره تعلق ساتي هغه چې تا باندې کار وکړي دا خو بس د مخامخ دي په مخامخ ورسره ټیکي دا زموږ تعلق نه ظاهر او باطن تعلق ښه پکار دی که د ظاهر او باطن یو شان کولی نه شو بیا چاته ملګری مه وایه چې یو کس ته خپل ملګری کاندې ته ورځي که هغه په تا اعتبار دی نو دا خو ته معاشره ګنده کې هغه به سبا په یو انسان باندې اعتماد نه راځي د دې وجې وي وقانو یو ملګری چې دی او بل ملګری ګوره کتابونو کې راځي ښه ملګری کتاب هم دی ښه کتاب سره اشنایي پیدا که مطالعه کوه لږه نو موږ داسې چې دا ټول د فیسبوک مطالعه کوي رسته راځه د شپې چې دی هم عبادت ته نه کیني که ته ګنې وی چې دې شپې رونه تېروي نو دا جو ټوله رسېږي خو یا به لړو ته ناست یا به فیسبوک ته نو د ورځې بیا ټوله رزودی مونځ هم پکې لاړ شي ترجمه هم پکې لاړه سبق هم پکې لاړه روژه خو هسې مې وي دا روژې سختې پته وي سختې نه دي پرې نو سخته پته ځکه نه ده چې کار خو ته نه کوې ځکه پروت دی ټول ورځ کور کې سبق ته نه وی مونځ ته نه کوې هېڅ شی نه کوې هغه مونځ کې هغه هم شوي اکثریت هغې نه لیټ راځي نو بیا د روژه دا کم دی نه سخته بس اسانه ده خود اسانه ده وقال قرینه او بوای ملګری د هاذا دا چې ما هغه دی لدی هاذا ما لدی دغه د ما سره عتید تیار ده دغه د ما سره تیار ده عمل نامه تیار ده ښه دا چې څه کړو نو هغه را سره تیار پراته دي
دا هغه څیز دی. وقال وبوي قرینه دغه ملګری د چې فرشته د هاذا دغه مال دی ما سره عتید تیار دغه څیز ما هاذا دا ما هغه څیز دی لدیا چې زما سره عتید تیار دی القیا فی جهنم نو وګرځوي دواړه دلره په جهنم کې لکه د صيغه د تسنیه راځي او جهنمی خود تیاری نو اصل کې بعد اشرف الجواب کوي چې دا القوه دا ټول جهنميان چې دا کوم بت پرست دي مشرکان دي او دی بلای دا ټول جهنم ته وګرځي دا په معنا د دې او یا دا فرشته به بار بار وي د ذلت لپاره چې القي الا وی شړه وی ورځه جهنم ته ورځه لکه مجرم چې پولیس روان کینو پرې دی خو نه دا ورته نو چې ځا خیر دی لکسیلو په پانسیل دی بیا بوزو دې هم لکه تماشا وکړي پارک کې لګو ورځه شابه دې کړی کې لګو ورځه بیا باندې راځي نه ورته شابه راخي د پمنډه بوزینو الله فرشته وی القي الا وی ورځه د سړي زوی نه دي چې پرې نه دی ګوري ها القیا فی جهنم او ورځ دلرا په جهنم کې کل کفار هر کافر هر ناشکر یو علماء یو مندام کوي ګوري اسمانه دا راځي قام دا ورته کافر مراد غشتي شو ناشکرم پکې بلاندې درجه کې بیا راځي کل کفار هر ناشکر عنید خو چې سرکش وي ها الله دې بچ کی نو هر کافر سرکشا من عند ول دا من کون کې دې ډیر من کون کې دي لیل خیر د خیر لرا دا من کون کې د خیر لرا الګه تو لوه ذکر اسکار چاته وي ذکر اسکار کو تصوف کې داخل شته دې من سره ځان نه پیر جوړ کړي اوسه پورې به ذکر ځان لکاوه کنه سچل دي بیران لذي تو ورته الګه تبلیغ کې لاړ شه زمانہ اوسه پورې دې سکول تل تبلیغ کې دې مزه مړه ځان نه بدل د عمل کاوه کنه الګه علم شروع کا زمانہ اوسه پورې دې سکار ګتلا بکی ته بم را د سبب بټکی و نه بکی ها باز بکی دا بټکی چې وی دیا سي نه کیږي نو ما خدای پاک ول صلاحیت داسې ورکی چې باطل تبیان نه کیږي ها الګه مونږ کاوه کنه مړه نبلونه کاوه د سن نبلونه کاوه بس مړه زړه پاک ساته نو بس ارس سم دی او زړه د خدا سے پاک ته چې پته لګي د زړه خو زمونږ د ټول زړه داسې خپل پاک دي چې په یو بل دا پتو لګوي د پلانکی سره په سب کې مونږ نه کیږي هغه د سره په سب کې مونږ نه کیږي نو پته نه لګي چې دی په پیغمبر سره کیږي چا سره کیږي ها من ناین چې دا منع کوونکي دي للخير خیر لرا د علم نه منع کوونکي دي ها خلق منع کوي ته په خدای کې نو کدا چې خلق بوینو چې خپل بچی منع کوي د علم د حفظ نه منع کوي د قران نه خپل بچی منع کوي دا څه خلق داسې به ویني خپل رور منع کوي خپل ملګری منع کوي د دین د کار نه منع کوي او ملګری خاصم یو بل سره اخته الله دې معفو کړي ګناله په شریک منډو ها ګناله په شریک یو کس د تراونه دی پرم لاس نه نسی راځه لکار دی ها راځه او د نیکه کار له په شریک نه چې دا خبره شل پجارګور بسې ورشي نوم نه شروع کی ورنه دا کم کسان چې د قران سبق نه وي قران ولا واسطه ک بیا نه شروع نه کوي د نیکه کا هم د کمال ګری تور دوه راځه پلانکی ته چکر وکړه په منډه راځي هم د خلک دي تور دوه راځه پلانکی دې پروګرام کو په منډه در سره خود دین خبره چاته کوي نه منع للخير من کون کی خیر لرا معتدن سشری سرکش دی مریبن او شک کون کی شکم کوي پکلا د نرزامن الذي دا خلق دی جعل هغه چا چې نسلی دی ګرځولې دی جعل چې ګرځولې دی ما الله سره الها اخر بل خدای لرا چا چې ګرځولې دی الله سره بل خدای الله دې بچ کې دی حالت نه فالقياه واچوي د لرا فی العذاب الشدید با عذاب سخت دی قال نو بوید د قرینه عملګری د اوس بل ملګری لراشه د فیسبوکیانو لراشه اوس بل ملګری لراشه د شیطانت ملګرتیا چې نور مسلمانان په خپلو کې جنگي یا د جناتو طرف ته راشه پای کې چې کوم دا طالبلا مرامیان ملګری نو قال او بوید د قرینه ملګری د عملګری بوي ربنا ای رب زمنګا ما ادغیته ما خو نه دی گمراه کړی دلرا ولکن کان لیکن ودی په ضلال بعید په گمراهی ما هو ورته صرف ګوته راخ کړه ما هو ورته صرف کار خو ما په بزور نه دی کړی دی خو بخپله د غلطه طرف ته روانو ما هو ورته دا نه دی ویلي بزور مې په چرس نه دی شروع کړی بزور مې په آیس نه دی شروع کړی بزور مې په بورډر نه دی شروع ما صرف ماحول کې کینو دی مزم ناسوم دیمرا سر ناس ما په زور نه دی کړی الله بسول
الله ورته قال لا تختصموا تاسو جګړه مکوي زما مخې ته لا تختصموا جګړه مکوي لدیا مخې زما ته زما مخې ته جګړه مکوي وقد قدمت په معاشره کې ناسور وي ته د هغې مخنیوي نه کې ته د هغې دپاره حکمت عملي نه جوړې نو که ته وې زما کور ته بچ دی زما اجره ته بچ ده زما لمن ته بچ ده زما بچې ته بچ دی دغه اور دغه شر دا به ستا تر کور او ستا لمن او ستا تر کټه مخ ورسي دا دین دې د دې دپاره چې خپله به هم نه کړي او بل ته به هم دعوت ورکړي خپله به هم بد نه کړي بل به هم منې کړي مونږ وایو نه نه چې زما تر کټه نه دي را رسېدلې خیر دی که هغه هر څه دي مونږ به وایي ملګري ده د ربنا ای رب زمونږه ما نه دي ګمراه کړي د لره لیکن دوی په خپله په ګمراهۍ لرې کړي په ګمراهۍ مضبوطه کړي قال او به وایي الله رب العزت لا تختصموا جګړه مه کوئ لدیا مخې زما ته فقد قدمت الیکم یقینا ما وړاندې کړی و تاسو بالوعید عذاب دره مخکې نه ما فیصله کړې ستاسو دپاره عذاب یا دنیا کې وی چې ما وعده د عذاب تاسو سره کړې ده چې د اسلام په حالت کې رانلې نو عذاب بدل در کوم الله هم دې بچ کړي ما یبدل القول نه بدلوم قول نه بدلیږي قول لدی مخې زما ته نه الله رب العزت فرمایي نه بدلیږي مخې زما ته قول دا خو د شیعګانو کیسې پیسې دي چې علي د عمر صاحب او ابوبکر صاحب اول مسلمانانو بیا وروسته نعوذ بالله کافران شو د خدای نه غلطي شوې وه هلکه دا به کافران دا خبره کوي الله وایي زما دا رایه نه ده ما یبدل القول لدی نه بدلیږي وینا مخې زما ته وما انا او نه یم زه بظلام ظلم کوونکي للعبیدین په بندګانو باندې الله وایي زه په بندګانو ظلم نه کوم دا بندګان خپله به ځان ظلم کوي الله په چا باندې ظلم نه کوي یوم په هغه ورځ باندې نقولو چې موږ به ووایو لجهنم جهنمیانو ته جهنم ته به ووایو هل امتلأت آیا بس دې ډک شوي وتقولو وبوایي دا جهنم هل من مزید آیا شته د نورو نه نور هم راواچوه داسې خو به بلا د دې نور ملګري په دنیا کې ګرځېد هغه هم راته راواچوه الله رب العزت فرمایي د قیامت په ورځ باندې موږ به ووایو د جهنم ته آیا ته ډکه شوې امتلأت جهنم مؤنث ذکر کېږي ځکه ورته صیغه د مؤنث راوړې ده نو آیا ته ډک شوې نو دی به ورله څه ووایي ډکه شوې هغه ورته وتقولو هل من مزید او وبوایي دا جهنم دا جهنم به وایي هل من مزید آیا نور نشته نور هم راواچوه نور هم راواچوه الله هم دې بچ کړي وازلفت الجنة نو دا جهنم به ډکېږي نه بیا به الله رب العزت د خپل قدرت موافق د شان لایقه موافق دی کې خپل مبارکي دي څنګه چې د الله د شان سره موافق وي جهنم ورته بس 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 زمانه پربت دا کوي وازلفت الجنة اوس بشارت دی او ښایسته کړی شوي دی جنت للمتقین د متقیانو دپاره غیر بعید لرې نه دی کاکا ګوره حدیث کې هم راځي چې کوم کس ته هر مانځه نه پس آیات الکرسي وایي نو دی به تر هغې نه وفات کېږي تر څو چې ده ته الله په جنت کې خپل مقام نه وي ښودلی چې ده ته الله په جنت کې خپل مقام نه وي ښودلی اوس ما تعالی پکار دی چې وایي والله توفیق راکړي نو د دې وجې وایي وایي دا جنت چې دی دا نږدې دی لرې نه دی خو زما او ستا مسله ده چې ځان داسې جوړ کړو چې الله راته جنت اسان کړي الله دې راته اسان کړي هذا دا جنت چې دی ما هغه دی توعدونه چې وعده یې کولی شي لکل اواب ګوره یو څو صفات ذکر کړي دا جنت چا چاته اسان دی لکل اواب هر رجوع کوونکي دا چې رجوع کوي د الله رب العزت ته نو د روجې نه به ښه میاشته رجوع کمه وي که انسان نه ګناهونه شوي هر قسمه ګناه چې وي نو زما او ستا بدای چې مطلب دا دی که موږ چېرته ډېر رواني وکړو نو مطلب د ملګري سره تیزي وکړو سختي وکړو د پلار سره وکړو د مور سره وکړو د معاشرې د یو فرد سره وکړو کیدای شي نه معاف کوي خو د الله در داسې نه دی د الله در ډېر زیات پراخ او وسیع در دی بس هغې ته لاس اوچت کوه الله ستا سوال کوي الله یې توفیق راکړي د بنده در باندې کوم حق وي هغه ادا کا او د الله رب العزت چې کوم حقوق دي د پوره کولو یعنې مونځ روژه وغیره دا زکات دا پاتې دغه هم ادا کوه او ورسره کوم درنه داسې په نشي درنه شوي دي کنځلې شوي بل څه شوي دي هغې معافي وغواړه د الله رب العزت نه یا ګناهونه نور شوي د سترګو بل څه الله تعالی سوچت که الله ګناهونه معاف کوي الله دې توفیق راکړي نو موږ په دې میاشت کې د الله نه سوال نه کوو په دې میاشت کې ذکر نه کوو نو دا خو بیا ډېره د بې شرمۍ خبره ده الله هم دې بچ کړي
د دې وجه وایي لومبانې څه شي چې دی به الله ته رجوع کوونکي وي دا جنتي. دویم نمبر حفیظ حفاظت کوونکي به وي د شرع د حدودو به خیال ساتي، زنا له به خواله نه ځي، حرامو له به نه ځي، مشتبهاتو له به خواله نه ځي، د بل چا حق له به خواله نه ځي، د الله رب العزت حقوق به نه ماتي، د حدودو به خیال هم ساتي. الله یې توفیق راکړي. بل د الله نه به یریږي من هغه څوک خشي الرحمن چې ویریږي د الله تعالی نه بالغیب په نالیدو کې وجا او راتګو کې بقلب منیب په داسې زړه سره چې هغه سوي هغه رجوع کوونکي وي الله رب العزت ته. رجوع به کوي چا ته؟ داسې زړه سره به راتګ کې هغه تقریبا شعر دی چاہتے سب ہو کہ سریا پہ مقیم پہلے پیدا تو کرو کوئی قلب سلیم. اول خود دا زړه سم کا دا خو سلامتیا والا جوړ کا کنه الله دې توفیق راکړي. نو پس هغې به کیسه سمیږي نو چې راتګو کې په زړه څه سره رجوع کوونکي سره ادخلوها الله بوله وایي داخل شئ بسلام په سلامتیا سره. ذالک یوم الخلود دا ورځ د داخلېدو دا جنت ته د داخلېدو ورځ د داخل شه. لهم د دوی دپاره ما هغه به یشاؤونه چې دوی غواړي بیا په دې جنت کې. په جنت کې چې ته څه غواړې الله رب العزت به درکوي. یې که ته په هوا ګرځېده غواړې حدیثو کې راځي الله به درله وزرې درکړي ځه ګرځه په هوا باندې. دلته خو په سودګي کې هم نه شوې ګرځېدې. که ته چېرته څه شي چې ته غواړې کلبه غویان غواړې او که میوې غواړې او که چې د دنیا کم نعمت غواړې الله به در نصیب کړي. الله دې را نصیب کړي. خو دغه ځای ته تګ دی الله دې را نصیب کړي. نو الله وایي چې ته څه غواړې ولدینا او موږ سره مزید نور ډېر په ډېره دي نور شیتونه دي مزید زیادت دی پکې ته به هغه غواړې نه هغه پکې دي. علما یې ترجمه کوي چې هغه څه شی دی هغه دیدار د الله رب العزت دی. الله دې په خپل رحمت سره د خپل دیدار دا را نصیب کړي.